سورہ طور آیت نمبر 34 سلورم رکو وشتم سپارہ صفحہ نمبر 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم. سورہ طور آیت نمبر 34 سلورم رکو وشتم سپارہ. کتا سلیات شی پدی ما قبل درس کے اللہ پاک دا کافرانو حالت ذکر کرو چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبے دری نسبتون کول. پہلنے دا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکم دے کاہن دے. دویم نسبت بدی دا کولوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجنون دے. اور دریم نسبت بیدا کولوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاعر دے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نبی علیہ السلام نے تسلی ورکد اللہ پیغمبرہ تج کم دے دا اللہ تعالیٰ پا فضل سرا اور دا اللہ تعالیٰ پا رحمت سرا نت کاہن یہ اور نت مجنون یہ اور نت شاعر یہ بلکہ تسے محمد الرسول اللہ. پرون ابروز مونږ دا سبق ویلو. دویم چې کم دی دی بدا خبره کوله وی دا قرآن مجید چې کم دی قرآن مجید وی دا چې کم دی د پیغمبر خپل جوړ کړی دی. نو الله رب العزت ولا چې کم دی چیلنج ور کړی دی او دا درې قسمه چیلنجونو. وی تاسو وایي چې دا قرآن دا نبی علیہ السلام جوړ کړی دی نو تاسو داسې چل اوکې چې د دې قرآن په شانتي یو بل قرآن روړی بس داسې قرآن غونتی بل قرآن روړی مونږ به دا خبره تسلیم کو چې دا د نبی علیہ السلام جوړ کړی دی. نو دی په هغې کې معجزه شول. بیا ورته الله تعالی دویم چیلنج ورکړی چې داسې چل اوکې تاسو چې کم دی د قرآن مجید د سورتونو په شانتي لس سورتونه روړی تاسو مکمل قرآن رو نړلو تاسو وایي مونږ د دې خبرې عاجز شو. الله ورته بیا وایي یو لس سورتونه روړی. نو دی سو وخت پس پاغه کې عاجز شول. نو بیا وت الله پاک چې کوم دی چیلنج ورکي چې په قران مجید کې ټول کې ورکوټي صورت هغه ان اعطینا کل کوثر سوره کوثر دی. بس د دې غونتی صورت تاسو وروړي. نو بیا هم چې کوم دی الله وی چې موږ دا خبره تسلیم کو چې دا قران د چا کتاب دی دا د پیغمبر خپل لیکلي. نو دی په دې دریوانو کې عاجز شول. الله رب العزت خلق ته زجر کوي چې معلومیږي دا چې دا قرآن مجید دا د چا کتاب نه دی دا د نبی علیہ السلام کتاب نه دی بلکې دا د الله تعالی کتاب دی او په چا باندې نازل شوی دی په نبی علیہ السلام باندې. دویمه خبره حدیث دا چې کوم دی قرآن ته هم ویل کیږي او قرآن مجید د پاره د حدیث دا ټکی دا په قرآن کې نه پیری استعمال شوی دی. نو دلته هم الله تعالی چې کوم دی د حدیث ټکی راوړی دی او د حدیث نه مراد قرآن مجید هم کیږي شي کیږي. فلیاتو بس دې راوړي به حدیث سکل مثله د دې قرآن مجید په شانتي ان کانوا صادقین کچری دی رښتینی وي. د دې آیت نمبر 35 کې آیت نمبر 36 کې آیت نمبر 37 کې او آیت نمبر 38 کې پدې کې د کافرانو چې کم دی یو اعتراض او داغي جواب دی. اعتراض داو دی کافرانو بویل ودا سے چل دی چلو الله تعالی چې کم دی مونږ د یو شیز مکلف کړی نه یو. مکلف دی ویل کیږي چې نه مونږ باندې عبادت شته نه مونږ باندې روزه شته نه مونږ باندې عبادت شته الله تعالی مونږ د سم مکلف کړی نه یو. نو الله داغي جواب کوي وی مکلف هغه سړی وي چې هغه په خپل پیدا شي وي. تاسو په خپل پیدا شي وي نه تاسو چا پیدا کړی ہے الله تعالی. د الله تعالی عبادت د په بنده باندې لازم شو. دویم الله وی مکلف د عبادت مکلف هغه کس دی چې هغه زمکه پیدا کړی وي اسمانونه پیدا کړی. تاسو څه پیدا کړی دي نم زمکه پیدا کړی نم اسمانونه پیدا کړی لہذا تاسو باندې عبادت دا لازم دی. او دریم چې کوم دی دا وی الله ول جواب کوي چې آیا تاسو د الله تعالی د خزانو مالکان یې چې تاسو داسې خبرې کوي
نه د الله تعالی د خزانو مالک الله تعالی دی لہذا مونږ چې کوم دی د الله تعالی د عبادت سو یو مکلف یو او آیت نمبر 38 کې الله وی آیت دې سره پارسنګ دی چې دی بر اسمان ته ختی دی او بیا دا خبره کوي چې الله نشته دی یا چې کوم دی پیغمبر دا حق نه دی آیا قران وی دی حق نه دی دی آیت دې سره پارسنګ شته دی چې دی څنګه د نبی له صلوات و سلام باندې جبرئیل امین سره وړي او وਹੀ وړي نو آیت دې منم سره وਹੀ راځي چې دی دا څه خبره کوي ولهذا دا اسم سره نشته دغه کافران هم د الله تعالی د عبادت سره مکلف دي نو پدې کې دغه خبرې دي ام خلقوا آیا پیدا کړی شوی دی من غیر شیء بيد پیدا کوونکی نه ام هم الخالقون یا دی بخپل پیدا کوونکی دي ام خلق السماوات والارض یا پیدا کړی دی دوی اسمانونه او زمکا بل لا یوقنون نبل کی دوی یقین نکوي ام عندهم آیا دوی سره دی خزائن ربک خزانه درب دستا ام هم المسيطرون یا دوی دی داروغگان ام لهم سلم آیا دوی سره اندر پایدا یستمعون فيه چې اوری دوی پاغي خطلو سره فلیات ندیر راوړي مستمعهم اوریدون کې د دې بسلطان مبین سدلیل خکارا شرک ملائکه باندې رد دی دی مشرکانو بدا خبره کوله ودا چې چلې ودا فرښتې چې کوم دي دا د الله تعالی لوريانی دي الله تعالی په دې باندې رد کوي ودا داس خلق دي چې ما د پاره لوريانی خوخي او د خپل ځان د پاره زامن خوخي نو لہذا الله رب العزت قل هو الله احد الله الصمد الله دې کوم دې د دې مخلوقات نه سره یا بالکل صفا دي دا هغه بنده بچي اولاد غواړي چې هغه په د محتاج وي او الله تعالی چې کوم دې شي زونو محتاج نه دي ام له البنات اي دوی د پاره لونه دي ولکم البنون او تاسو د پاره زامن ام تسالهم اجر ايت سوال کوي لدوینه د اجر فهم من مغرم پس دوی لتاوان مثقلون دران شوی دی ام عندهم الغیب یا دوی سره علم د غیب دی فهم یکتبون چې دوی دا لیکي دی آیت نمبر 42 کې دغه د الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم سره الله پاک چې ولکم هغه عزت ور کړو او کوم معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم ښکار شوی دغه طرف ته اشاره ده او دا ډېر انتهایی یو عجیب واقعه ده د مکی مکرمه کافران دا ټول راجم شول یو ورځ او ټاکل ویرا د محمد په باره کې به یو میټینګ کوم او هغه میټینګ باندې د پاره وی چې د میشن دا مونږ چې کم دی دا ودرو وی دي چې راغلي دي و مونږه اختلافات پیدا کړل زمونږ نظامن بیل شول مونږ پلاران بیل شول نو د دې محمد په باره کې به مونږ سره یو میټینګ وکړو خلک راجم کړل خو په دې کې ټول خلک نو شامل په دې کې مشران او په مکه مکرمه کې یو میټینګ حال دی هغه ته ویل کېږي دار الندوه هغه کې دا تاسو ټول مشران راجم شول او بهر په دې دروازه باندې چوکیداران ودرول هغه ته لیست ورکو وی به دا زمونږه لیست دی او ودا دا کسان دلته دن ندي خود دینه علاوه ممکن دن بهر نه سوکا دن کیږي او ته به دن نه را پریک دی دې هنګامي میټینګ دا شو وکړو دي چې کله دا څه کې نه اصل په دارو ندوه کې یو سړی راغلو خستا سپینه ګیره ویره وی ماتم زم د نظم وتسو کې ویره زده نجد نه راغلی ما نجد د مکی مکرمین لري داس یو علاقه ده وسه پر راغلی ویره داس خبر شوی ما چې تاسو سره میټینګ دی هغه ته راغلی ویره داس چلې مونږ ته کم دی اجازه نشته ده نه دتلو دا چوکیدار د نه راغلو
وی داسې یو سپینګیری سړی راغلی دی او د مکی مکرمې نه ښکاري. وی د کوم ځای دی؟ ویره د نجد نه راغلی دی. وی هغه وایي چې زم د نجد د علاقې مشر یم او تاسو سره په دې میټینګ کې شرکت کوم. ابو جهل عتبه دی وتی چې دن ناراضه. نو دا سپینګیری بابا هم را دن شو، دا هم کېناستو. د دې پروګرام آغاز وشو. ویره وی دا محمد صلی الله علیه وسلم وی د میشن چې کوم دی دا ډېر ترقې سره روان دی، دا به مونږ څنګه سټاپ کوو. وی فری دا زمونږ ایجنډا ده، خبره په دې شیز باندې کیږي. یو سردار را پاسې دی، زما یو دا مشوره ده چې دا محمد چې کوم دی مونږ نظر بند کو، نه به دې د چا سره ملاقات کی او نه به بارنې کس د سره ملاقات کی، په یوځي کې به نظر بند وي. دا نشي کېدی، خلکو ویل دا نشي کېدی. او دې بابا مګه مشوره ورکا، وی دا خبره تاسو ټیک نه ده. وی دا د چې څومره دعوت او تبلیغ کړی دی کنه، وی دې په نظر باندې کې کړی دی، کولم کولای نه دی کړی، بیا به خلکو ایمان نه وړي دی. وی دا خبره ستا ټیک نه ده. یو سردار بګی را پاسې د وی دا سي چللې، وی دا محمد بچ کم دی جلاوطن وګو، د مکی مکرمه نه و باسو او دا پابندی به په ولګو چې دی با مکی مکرمه ته به نه داخليږي. نو دی بابا دا بابا چې کوم دا اصل کې ابلیس او شیطان او خود انسان په شکل کې راغلو، وستا دا خبرم ټیک نه ده. خلق ولدا زه حیرانو چې دا سپینګری سړی دی، او چې کله به خبرو کله نو دی سردارانو به یو بل تداسو قتل. دا بابا خبره کې وزن نشتا، دا غوړي رسي خبرې کوي. دا خدای چې په دې میټینګ کې کېنولو خو دا ولی جلاوطن وی جلاوطن کې څه نقصان دی؟ نو ابلیس دا خبرو کله وی کدی چرته بل وطن ته مونږ جلاوطن کو نو وی التب خپل دعوت او تبلیغ شروع کی. نو وی بیا بس وخت پس التن دلته په یو کثیر تعداد کې بیا راشي، نو بیا وسکو خلکو دا خبره ټیک تا. ابو جهل دا ګوره دا ډیر غټ سردارو او دا داس یو سړی تیر شوی دی کنه چې نبی رسول الله دلم دعا کړو چې الله دې هم اسلام کې داخل کې. نبی رسول الله د بهادرې پتا و، د اوخيارتوب پتا و، بس الله پاک د هر چا په قسمت کې هغه ایمان اسلام نه هغه کوي. دې اخره کې ودرېدلو او دا چې کوم دی همیشه د میټینګ او د اجلاس اخره کې چې کم کس بیان کوي کنه، دا د دې ټول بیان نه جوړوي. اول دا سه اخو د خو خلک خبرې کې اخره کې مشر پاسي وی دا خبرې شوه. ابو جهل پاسې دو وی دا سه چللې. وی زما په ذهن کې یو آیډیا ده چې دا محمد مونږه قتل کو. نو بس ټول وی دا خبر ډیره زیاته مناسب ده. دی بابا به کدا سه لا سوچت کو. وی زما یو مشوره ده جی، وستا کوی سم مشوره ده، خلکو د خبره ته ډیر زیات حیثیت ورکولو، وی دې ډیر خيار خبرې کوي. وی کچرته دا محمد یو کس قتل کوي نو موږ ته مسله جوړیږي، قاتل به متعین وي. نو کچا قتل کلو هر یو سړی مسلمان به لازم هغه قاتل به وجني. وی دا خبره خو صحیح دی. وی سبق وی تاسو اوس معنی موږ سو قبیله ناسی یو 2 3 15 لس یو موږ دلته چې کم دی لس قبیله مشران ناشتي. تاسو دا څه واقله لکه قبیله یو 2 3 4 15 شپږ لس خاندانونو مشران ناشتو. وی دا هر یو قبیله نه چې کم دی موږ یو پهلوان الک واخلو. صحیح شو؟ نو دا سو کسان شو لس، او بیا به د لسو کسانو له تلوارونه ورکو، او بیا به کوم دی د لسو کسانو ته وایي ته تاسو په یو ځای د محمد قتل کې. ګوره دا دین څونه په سخت راغلی دی، د حضور علیه السلام خلاف څنګه عجیبه منسوبې شوي دي، خلکو به څونه عقلونه استعمالول او دا شکر وباسي. کله کله ګوره دا تبلیغ ولا کینی کنه، دا یو فکر اغستی چې به زمونږ په دې محله کې څومره کورونه دي او سحر مستسمر راضي او ماسپخین ته څومره راضي، نو الله تعالی زمونږ وسو صلاحیت په دې کې استعمال کی. اسونه غټ فکر دی. او دا شانتي اغیار تو ګر د اسلام خلاف څنګه سازشونه کوي. د ویلس کسان مچ کم د قاتلان بشي څومره لس.
نو دا مسلمانان چې کله را پاسي کنه نو دا بدلسو قبيلونه څنګه بدل بیا اخلي خلکو وی دا خبر ډیره برابر ده مسلمانان به بیا را پاسي او د محمد د قاتل دلسو کسانو نه به څنګه بدل اخلي چا نه به بدل اخلي سو به وی دا د کړي سو وی دا خبره ټیک شه بس پاغي باندې ساين کو شو محمد صلی الله علیه و علیه وسلم به قتلیږي خو د هر قبیله نه یو ځوان دا به مونږه وکړو نبی صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وحی وکړه الله پیغمبر ته خبره ستا خلاف داس خلکو میټینګونه وکړ او تا د کوم دی اوس حکم د هجرت ته او چې تکله اوزي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل بستر باندې پریک دی نو دی اورزه اوټا کلا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې مکه مکرمه کې تشریف فرما دے الله وته حکم کو الله پیغمبر بهر ټول خلق ستا په انتظار دي نبی صلی الله علیه وسلم تعالی یریګما ته چې کله د خپل کمرې نه اوزي نو ځان سره به کم دی یو موټي خور را واخلي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى او ته چې کله د خپل اجرې نه روزي نو دا ټول قاتلان ته مخامخ به ولاړی تبه دا خور را واخلو د دې داسې به لړه کې الله پیغمبر دا ټول خلق به کم دی دا وړاندې شي نو نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ په خپل بستر باندې سب لولو او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د کور وروتلو بلا شیدا سے په قطار خلق ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم هغه خوره داسې لړه کړه دا ټول قاتلان چې کوم دا بالکل وړاندې شول او نبی صلی الله علیه وسلم د دې په مینس کې داسې وتلو چې وتلو نو الله رب العزت هغه طرف ته اشاره کوي الله پیغمبر هغه وخت درته یاد دی چې دې خلکو ستا خلاف چې کوم دی یو سازش جوړ کړو د قتل چې تب مونږه قتلو او مونږ هم تا لپاره یو سازش جوړ کړو او هغه سازش د سره ته مونږه بلا شي قاتلانو کې بالکل سندم وېستلې هغه طرف ته الله تعالی اشاره کوي ام یریدون کیدا ایدی غوړي ستدبیر فالذین کفروا پس کوم خلق چې کافران دي هم المکیدون هم دی په تدبیر کې راګیر کون کې دي مونږ پر خپل تدبیر کې راګیر کړ تدبیر وکړ چې پیغمبر به قتل کو خود دې په خپل تدبیر کې مونږ څنګه راګیر کړ دا ټول پکې وړاندې شول ام لهم ایدی د پارا الہ سوک معبود دے غیر الله د الله تعالی نه سوا سبحان الله پاک دی الله تعالی عما یشرکون لها غسن چې دی شریک وي و ان يروا اکچری دی ویني کسفن یو ټوکرا من السماء الى اسمان ساقطا رپری کودن کې یقولون دی بوای سحاب مرقوم چوریز د قد فقط فذرهم پس پریک دوی حتا یلاقوا یومهم الذی تر دې چې دی ملاقات وکړي خپل هغه ورځ سره الذي فيه يسعقون چې په هغه کې بدوي بهوش کړی شي يوم لا يغني چې په کوم ورځ به پکار نشي عنهم د دوی نا کیدهم شیئا مکر د دې هیڅ ولا هم ينصرون او نه بدوي مدد کړی شي وان للذين وبشك خلق د پاره ظلموا چې ظلم کړی دي عذابا عذاب دون ذلك ددين علاوه ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن اکثر الذين نقويږي واصبر او نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا لحکم ربک درب دخل په حکم فانك بس بشکت باعیننا زمون د دسترګو پړوان دي وسبح بحمد ربک او نبی صلی الله علیه وسلم ته تسبیح کوا د خپل درب په حمد او استعین سره حين تقوم کو وخت را پاسيږي ته ومن الليل او د شپې کې هم فسبحوا فاستد الله تعالی پاکي بیان او ادبار النجوم او د رستو د غیب کېدلو د ستورونه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين